دنیا سوشل میډیا په 10,000 ته به کفر وکړو او هر سړي له په خوله کې دا څوک وایي 15,000 ورکوم او څوک وایي 10,000 ورکوم او څوک وایي 100,000 ورکوم او څوک وایي جداد ولا واخلمه. خلکو دا پرېږدی دا شهسوار په خپل حساب کتاب باندې د هغې خپل ژوند دی چې څنګه یې تېروي هغه خو دا نه دي ویلي چې تبلیغ خراب شی دی. شهسوار خو دا نه دي ویلي چې تبلیغ د کافرانو شی دی هغه خو وایي دا د مسلمانانو شی دی دا نه پرېږدم دا زما دین دی دا زما مذهب دی دا به زه کوم. دا شهسوار به څومره وخت دا ډول ډبلي والي او دا به ګانې وي دا به آخر دا ډول ډبلي پرېږدي او دا به زمونږ د دې اسلام دا کم شی چې دی دا به زمونږ په علما کې نه راځي په ښه کسانو کې به دا شهسوار شمارلی کېږي. دا زما د دې خبره یا ساته یا به مړ یم او یا به ژوندی یم خو الله دې وکړي چې زه ژوندی یم او زه تاسو ته دا زما شهسوار نه مې لیدلی دی نه مې ورسره خبرې شوي دي نه په ګانه مې د هغې اورېدلې ده خو په دې سوشل میډیا باندې ګورم لګ یم شهسوار ښکته او شهسوار پورته شهسوار ښکته او شهسوار پورته. یه لکه ستاسو نور څه کار نشته یو معمولی غونتې شی وګورئ یو درس فتوه پې ټاپه پې ولګوئ کافر شو. معمولی غونتې خبرول دا د اسلام نه ډېر غلط کار وکړو. ولې یو سړي پسې تاسو انخلئ دا د هغې او د هغې د الله ترمنځ یو خبره ده هغه خبره کې تاسو او ماته او بل ته دا اختیار نشته چې مونږ چاته دا ووایو ته کافر یې تا دا غلط کار وکړو. یا بچیه تاسو ته وایم دا 222 کسان ناست دي د تاسو نه تپوس کوم او سره زما اول د ځان نه تپوس کوم بیا د تاسو نه تپوس کوم. مونږ ټول مولیان یو مونږ کې غلطیانې نشته. غلبیل راپاسي او کوزې ته وایي تا کې 2 سوري دي زه غلبیل یم زه په خپله او په تاسو کې به ډېر غلبیلاني او بیا موږ راپاسېږو او بل ته وایو تا کې 2 سوري دي. ځان ته نه ګورم چې سهار مې څه کړ دي زه چې سهار د مانځه سره راپاسېدلی یم او ناشته مې کړې نن ماسخوتنه پورې ما څه کړ دي دا زه تا ته وایم چې ما څه کړ دي یا ته ما ته وایې چې تا څه کړ دي او 10 شهسوار مې د خوټو نه نیولی او شهسوار راکړم شهسوار بد وکړه او شهسوار ښه وکړه شهسوار بد وکړه شهسوار سره پیسې نه وې زه 1,00,000 روپۍ ورکوم بل وایي زه خدای دې بیخ او بنیاد وباسه پیسې تا سره دي د الله سره نشته. یا بې غیرتو خلکو ستاسو عقل کار کوي د دې مازغم کار کوي که نه ستاسو سره د الله تعالی نه زیاتې پیسې دي چې یو هم راوباسي 2 لکه ورکوم زه 15 لکه ورکوم زه 10 لکه ورکوم دا کار نه پرېږدي. داسې ته غټ جومات بیا اخلې لګیا یې هغه وایي زما پیسې نه دي پکار بس نه دي پکار الله تعالی به دې له بله څه صله کتلي بل تاسو ته خو ما وویل چې جنید جمشید په خپله 3 ځله نه هغه ویل زه 6 ځله تللی یم ما نه څوک نه 3 ځله خلک خبر شوي دي 4 ځله زه په خپله تښتېدلی یم د تبلیغي جماعت نه. زما ټولو شازلمو السلام علیکم الله م خوشحاله او آباد لره. نن موضوع د شهسوار متعلق د خبرو ده چې شهسوار ډېر لږ ټایم له راغلی یم او لږې خبرې به کول غواړم چې شهسوار چې کوم دی هر سړی ویډیو کوي څوک وایي تبلیغ ته تللی او اوس یې ډمتوب شروع کړو څوک وایي دا ګناهګار شو څوک وایي کافر شو څوک وایي چې د غریب سره پیسې نه وي د پیسو د وجې نه هغه دا کار واپس راغی دي شي ته. شهسوار په خپل هم دا وویل چې ما له څوک راغلي زه تاسو ته یو وړوکی غوندې مثال درکول راغلی یم چې ځان په دې شیزونو کې مه ګناهګاره وایي دا زمونږ کار نه دی دا کار د الله تعالی دی. الله تعالی چې چاله هدایت ورکوي هغه څوک غلط لار ته راوستی نشي او چې کوم غلط لار ته رواني هغه څوک سمې لار ته راوستی نشي تر هغه وخت پورې کم وخت کې چې د الله تعالی امر ونشي. زه دا وایم چې شهسوار څومره وخت تبلیغ کې تیر کړی دی څومره وخت هغې هغلته لګولی دی څومره هغې څه زده کړله. غلطي د انسان نه کېږي مونږ یې پیدا شوي د غلطۍ دپاره یو د غلطۍ د وجې نه مونږ د جنت نه بار راوتي یو. دا مسائل زمونږ لګېدل دي مونږ سره
مونږ به غلطیانی کوو، رب العالمین ذات به مونږ له هدایت راکوي، مونږ به پوهیږو، مونږ به وال خورو، مونږ به ټکرې خورو. مونږ مثال د کال د ماشوم دی، غورځېږو به الله تعالی به بیا اوچتوي، غورځېږو به الله تعالی زما الله تعالی د تاسو د ما او د ټولو خلکو نه ډېر لوی دی، هغه ډېر غفور الرحیم دی. زه به تاسو له څه مثالونه دغسې درکړم. زما ګورې خبرې ډېرې ترخې دي، کیدای شي ډېرو پښتنو ته دای چې یاره دا خو د ډم مرګرستیا کوي. د ډم مرګرستیا نه کومه، زه هغه خبره کوم کوم چې زما د تجربې نه اندې شوې ده. زه به تاسو ته یو وړوکی غوندې مثال درکړم چې تبلیغي جماعت ته نن ورځه پورې کم کرکټر تلی دی، کم سنګر تلی دی، کم بدعمله سړی تلی دی، کم سړی هم چې تلی دی، هغه په پیله ځل باندې هغه کله هم هغلته نه دی ایثار شوی. دا دروغ خبره ده که څوک دا ووایي چې یاره پلانکې تبلیغ ته لاړو هغه نه پس ته راغی او هغه کافر شو. نه، زه به درته غټ مثال د جنید جمشید شهید رحمت الله علیه متعلق درکړم. که نه تاسو داسې چلو کوئ چې لږ کوشش وکړئ او د جنید جمشید شهید رحمت الله علیه هغې شاته سوانح حیات چې کوم دی هغه وګورئ چې جنید جمشید څه وایي د طارق جمیل صاحب متعلق او طارق جمیل صاحب څه وایي د جنید شهید رحمت الله علیه مطابق. همدا جنید جمشید د ګانو بادشاه شهسوار دومره څوک نه پیژني. شهسوار یو خیبر پښتونخوا کې یو آواز راووتو او هغه ته څه مسله جوړه شو، د هغه مسلې هغه دپاره الله تعالی د یو دین لاره کوله وکړله. جنید جمشید خو پخپله یو غټ سنګر و، یو مالداره سړی و، یو د هغه د مور پلار د کاروزګار هر څه هغه سره و. هغه هر څه پرېښود او تبلیغ ته لاړو. تبلیغ کې هغې سې روزه او بیا یې څه زما ښه دی درې اولې سې روزه ولګوله، واپس راغی، بیا نه تلو، بیا یې 3 میاشتې ولګولې. چې 3 میاشتې ولګولې نو خلکو وویل جنید جمشید چې کوم دی هغه بس هر څه پرېښود او لاړه. دا د جنید جمشید د خپلې خولې الفاظ دي چې ما بیا تبلیغ پرېښودو او واپس رالم او ګانې مې شروع کړلې. بس او ویلې بیا را پسې خلک راله او زه بیا لاړم تبلیغ ته، او تبلیغ ته چې بیا لاړم نو بیا واپس رانلم. بیا چې واپس رانلم نو ویل بیا چې زه کوم وخت کې واپس خپل کور ته رالم نو زما کور هر څه غرق شوي، زما کور کې هیڅ هم نه و، ما سره دومره پیسې نه وي چې ما پې خوراک کړی وی. دا جنید جمشید شهید رحمت الله علیه چې کوم د ګانو نه تلی او تبلیغ جماعت او تبلیغ جماعت نه چې واپس راغی دا 3 ځله تښتېدلی دی. دا جنید جمشید رحمت الله علیه شهید رحمت الله علیه 3 ځله تبلیغی جماعت نه دا تښتېدلی دی، واپس یې سنګینګ شروع کړی دی. خو هغه الله تعالی هغلته نه قبلولو، واپس به یې راوستو، هغه به نه قبلولو، بیا به د واپس راتلو. دغسې شی کشمکش د جنید جمشید شهید رحمت الله علیه په ژوند کې دا شی شو. د هغه د خپلې خولې بیان دا دی. او هغه نه پس دا جنید جمشید چې کوم وخت کې دا 4 میاشتې او دا کالونه او دا یې لګول شروع کړو، کور ته راغی نو هیڅ هم نه وایي دومره پورې را سره نه چې ما څه خوراک کړی وی. او هماغه جنید جمشیدو چې الله رسۍ مضبوطه ونیوله او ورته کېناستو او سخت یې تېره کړه، نو بیا په هر ځای کې د جنید جمشید چرچې وي او هر ځای کې عزت او پیسې پې راورېده شروع شو. پیسې راورېده څه دومره مسله نه ده، څو پورې چې د شهسوار خبره ده د هغه ذهن د پیسو دپاره دی یا هغه په تکلیف کې دی. تاسو هغه نه دا مسله مه جوړوئ چې یاره شهسوار ډېر بد وکړو، کفر یې وکړو، پلانکې وکړو. زه څوک یم چې شهسوار کافر کوم؟ زه څوک یم چې شهسوار ته زه کافر ووایم؟ زه څوک یم زه شهسوار ته بد ووایم؟ بد هم د شهسوار دی او ښه هم د شهسوار دی. چې اول ځان پاک کا بیا خبره وکړه نو انشاءالله باذن الله هغه به عمل لري. دا صرف د دې لایف دې دپاره راغلی یم چې شهسوار یو خپل ژوند دی، هغه که په ګانو کې تیروي او هغه که په تبلیغ کې تیروي. الله تعالی که هغه له هدایت ورکو هغه به واپس راځي. نو چې سبا دا واپس راغی نو تاسو به ورته څه وایئ؟ 2 کونې ډولکۍ نه هغلته ایسارېږي نه دلته ایسارېږي.
پریدئی دا خلق الله ګوره چې الله دې نه څه کاره دي کیدای شي همدا شهسوار لاړ شي او هغلته 3-4 سنګران نور هم ځان سره هغه هندوان کافران افغانیان چې کم دي همدا ډمان چې کم دي د دیو نه 3-4 مسلمانان کې پاکستان ته راولي کیدای شي الله تعالی د دې نه دا کار اخیستو دپاره پرېښیي داسې دا کرکټر انضمام الحق دا سکلین مشتاق دا څومره چې دي دا ټول تښتېدلي دي دا ټول دلته راغل دي تبلیغ جماعت ته راغل دي ورځې لګول ده اولې شب جمعه لګول ده بیا یې سیروزه لګول ده او بیا یې منډه وال ده دا څه شی دی په ښه نوم سمله بوجۍ دې موچته کړي او یو سړی د کروڑپتی او روان دي هغه دې دنیا ته چې واپس تللی دی هلته چې کتل دي پریشانیانې دي غم دی سکون نشته خبرې دي لانجې دي کنجې دي بیا یې بستره راغسته ده او بیا تللی دی ما چې څومره کتل دي یا ما څومره اورېدل دي یا ما څومره انټرویوګانې کتل دي نو هغه کې لوی شی دا دی چې یو قسم داسې نشته چې هغه د بدعملۍ هغه د جوارګري هغه د شرابي هغه د زنایي هغه د ډمو پسې ګرځي هغه د ډمو محفلونو پسې ګرځي او هغه نه پس ته دی هغه لاړ شي تبلیغ ته او د تبلیغ نه چې کوم دی فوراً هغه ولي الله شو یو قسم نشته ګوره دا زما یو خبره واورئ کلاو غوږونو سره واورئ که ستاسو دا خیالي چې زه به ګناه کوم او زه به تبلیغي جماعت ته لاړ شم او د هغه نه پس ته چې زه راځم نو زه به بیا ملا شوی یم نه تبلیغي جماعت ډېر سخت جماعت دی د هغې نظام ډېر سخت نظام دی د هغې خوراک ډېر خوږ خوراک دی د هغې خوب ډېر خوږ خوب دی د هغې عبادت ډېر ښه عبادت دی د هغې اصول ډېر ښه اصول دي هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اصولو باندې چلیږي